موسی علیه السلام ته یو کس وي الله ته ووایه ماله ټول رزق راکه په یو ځای ختموم بس په یو ځای ټول پیسې راکه څه به ټکرې وم او مزدورۍ له به ځم بس موسی علیه السلام لړه چې کوی تور ته لړه الله داسې یو کس دی هغه وایي چې ماله ټول مال په یو ځای راکه لکه د عمر پلار ته ټولې پیسې په یو ځای راکه چې شته پکې کړه وی پیسې الله ټولې پیسې او څه چې راکې نو په یک دم یې راکه وی الله ولا ورته وی چې موسی دا به ګورې ستا دپاره ښه ني ورته ووایه وی الله بس غواړي پیسې غواړي اوس توجه کوئ خبرې ته بس چې پیسې او مال ول الله په یو ځای باندې ورکړي موسی علیه السلام چې ته په سفر تللی چې واپس راغی وی کتل هم هغه سړی دی یو بنګلې ودرولې ده د بنګلې مخې ته یو درستخان کې دغه کړی دی چې د هغې دور 200 علما کرام په هغه درستخان به کېناستل او پاڅېدل د چې وکتل بیا الله ته ورغی الله نو ستا واده خو دا ده چې زه چاله رزق ورکړم او رزق یې دنیا کې پوره شي نو هغه مړ کېږي الله دا څه ماجره ده زما رب ورته وفرمیل موسی دا سړی ډېر زیات هوښیار و ده خو مال واغېسته ما ویې مال به ختم کړي خبره ختمه خو دا ډېر هوښیار و د ما سره ډیلینګ شروع کړو الله تا سره څنګه ډیلینګ شروع کړو وایي ده د ستا د زمانې علما کرام پرهیزګار خلک درستخان باندې کېنول او ما رب وعده کړې ده چې په کوم درستخان باندې زما اولیاء الله نیکان خلک ناست قیامت په سبا شي خو دا درستخان باندې ختمېږي دی چې یو راکړي زه وله لس ورکړم دی چې لس راکړي زه وله سل ورکړم دی چې څومره راکړي هغه وله ما یو په سل ورکړ دی به مړ شي خو دا مال به ختم نه شي زما نو پته ولګېده زما محترمو چې نبی اسلام فرمایي ولا یاکل طعامک الا تقی ستا مال دې ونه خوري مګر الله والا سړی ځکه که الله والا سړی مونځګزار تا وله ټوپۍ واغسته او ده پې مونځ وکړو نو د ده د مونځ چې څومره ثواب وشو د دې نه به نه کمیږي همدومره ثواب بس تام کېږي څومره چې د ده وشي ما تسبیح واړولې مثال پته ورکړه تسبیح ماله تا راکړې چې استاد جي دا تسبیح اړوه دغه تسبیح باندې په یو دانه زه الله وویم په الله چې ما ته څومره ثواب میلو شو لکه ما یو سبحان الله ووی زما رب وعده کړې ده چې په یو سبحان الله باندې د انسان دپاره په جنت کې ونه نال کوم او هغه ونه به دومره لوی د هغې سورې به دونه لوي چې یو اس 1500 کاله مزل وکړي د هغې سورې به لاندې نه کړي نو چې څوک مثال په طور ما سبحان الله ووی تا ماله تسبیح اغوستې دي ما په دغه تسبیح سبحان الله وی چې الله زما د پاره په جنت کې ونه لګي نو ستا د پاره په جنت کې لګي دې د وجه الله فرمایي چې مال لګوي په الله والو خلکو باندې مال اخره کدی عبادت کوي د گویا ته کټ کې پروت دی التا مولوی صاحب منبر ته ختلې د پټکې دی ول اغسته ته کور کې کټ کې پروت دی د هغه نه چې څومره خیر رسیږي د هغه ته چې څومره نیکي ملاويږي ته کور کې کټ کې پروت تا پسې نیکي در جاری دي زما نو فایده شوه که نه شوه وای یو سړی د تا په خوراک وکړه مونځ ته الله ته ودرېده تهجدو ته ودرېده روژې ونیوله د یوې روژې څومره ثواب دی نو چې تا پې روژه ماتې کړې دی یا دې د روژه ماتې نه ابتدایي معنی پښمنۍ دې ورکړې دی نو هغه چې څومره روژه ونیوله د هغې عمره پکې ستا برابر حصه ده زما دی وجه نبی اسلام فرمای ولا یاکل طعامک الا تقی ستا مال دی اون خوري مگر الله والا سره وکیدا لا تصاحب تم مرګری کوا الا مؤمنا مگر مؤمن سړی ولا یاکل طعامک او اون خوري خوراک ستا الا تقی مگر پرهیزګار سړی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.